نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نن ان شاء الله العزیز د شپږویشتمې سپارې خلاصه سورة احقاف ذکر ده، یای احقاف یای د سږو ټپانو ته، ځکه د دې صورت نوم احقاف کېښول. په دې صورت کې د قوم سمود، قوم عاد ذکر ده. په آغاز کې الله تعالی توحید عقیده ذکر کړه، د رسالت، د قیامت او د مشرکینو چې کوم شبهات و اعتراضات و په هغو باندې رد وکویه. دوی به دا ویل دا قرآن مجید جادو ده، دا جادو د جادو غوندې کلام ده، دا جادو چیرې ده، خو د الله تعالی وحی ده. نو په دوی باندې رد وشو. د مؤمن خلکو، د مسلمانانو خلکو شان الله تعالی د شپږویشتمه سپاره کې بیان کویه چې دا ډول خلک دي چې کله ایمان راوړي نو په ایمان باندې کلک ولاړي، استقامت اختیاروي. مخته بیا الله تعالی د قوم عاد کیسې بیان کړي چې قوم عاد انجام ډېر خوښي والا پاک تباه او برباد کو. ای د مکې وال خلکو، تاسې څه یاستئ؟ خو په تاسې کې ډېر زورور و، په زور کې هم در باندې زیات و، په دولت کې هم در باندې زیات و، لهذا د تاسې حیثیت د هغو په مقابله کې یو شی نه ده. تاسې سم سئ، که تاسې نه سمیږئ، د رسول الله خبره نه منئ، تاسې انجام هم دغه سي. په اخر کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تلقین وکړو دې صورت کې، تسلی ورکړه، فاصبر کما صبر اولو العزم، چې ته صبر وکړه لکه څه ورسې مخته نبیانو باندې مشکلات ورتلو، هغو به هم صبر کویه. الله تعالی به په اخر کې بالاخره به فتح دې تایي، ته صبر وکړه. مخته صورت محمد دا شپږویشتمه سپاره کې شروع کېږي. محمد الله تعالی پوره قرآن شریف کې دوه نومان رسول الله صلی الله علیه وسلم ایښي دي، محمد او احمد. دې صورت قتال هم ویل کېږي ځکه چې دې کې د جهاد او د قتال یو ډېر غټ مضمون الله تعالی راوړی ده، نو دې صورت ته ځکه صورت قتال هم ویل کېږي. الله تعالی دې کې د جهاد او دغسې د قیدیانو مسله ذکر کړه، د غلامانو د حقوق مسله ذکر کړه چې ازادوی بې څرنګه. بیا الله تعالی دې کې د جنت ترغیب ورکویه چې جنت یو ښه ځای ده، شوق پیدا کړي له ځانه سره د جنت طرف ته، او د دوغس چې د ډار خبره راته وکړه چې دوغس ډېر خوشی ځای ده او ډېر زیات عذاب وال ځای ده، له هغه چې پناه وغواړئ، ځان جن بچ کړئ، خرچ کوئ د الله تعالی په لاره کې، ډېر بخل مه کوئ. او په اخر کې الله تعالی وفرمایل وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ستاسې دا ښه کارونه کوي، که تاسې ښه کارونه نه کوئ الله تعالی به تاسې لرې کړي، تاسې ځای به نور خلک راولي. لهذا ښه کارونه پکار دی الله پاک دې وکړي چې موږ ښه کارونه وکړو او په ښه لاره باندې رایسو. صورت فتح مخته ذکر ده په دې شپږویشتمه سپاره کې، انا فتحنا لک فتحا مبینا. له دې فتحنا چې صورت فتح نوم کېښودل سو چې تا ته به واضح فتح درکوو. چنانچه فتح مکه الله تعالی کې فتح کولو زیری ورکویه. الله تعالی بیا مکه فتح کړه. په طور خاص په دې صورت کې بیت رضوان ذکر ده، صلح حدیبیه ذکر ده. بیت رضوان کله چې عمرې ته دوی رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان خپل نماینده جوړ کړ چې عثمانه ته ورسه کافرانو ته وایه چې موږ جګړې ته نه یو راغلي، موږ عمرې ته راغلي یو. د عثمان دا خبره غلطه وچلېده چې حضرت عثمان یې قتل کویه، شهید یې کویه. بیا سره رایو ځای سو صحابه و دا عهد وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې چې تر هغه وخته پورې چې موږ د عثمان بدله نه یې اخیستې، موږ به بیرته نه ځو. الله تعالی د دې بیت رضوان ذکر کړی ده. بیا کافرانو سره صلح وسوه، خبره درواغ و. صلح کې شرایط و، یو شرط دا و، الټه شرطونه و چې یو شرط دا و چې تاسې به سږ بیرته ځئ، بل کال ته به بیا راځئ، تاسې به عمره کوئ. نو الله تعالی د دې بیعت ذکر په قرآن کې کړی ده، ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، چې د تا په لاس باندې دا لاسنیوی کې د تا لاس ای پیغمبره د الله لاس ته، نو دغه خلک د الله په لاس باندې لاسنیوی کې. بیا د خیبر د غزا پته ورکړه چې خیبر هم لا پاته ده، و اخرى لم تقدروا علیها، یو بلم غزوه ستا چې خیبر کلا به تاسې پته کوئ. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو یخوالی یقینا جوړ شویه. بیا د دین د غلبې ذکر الله تعالی وکویه، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله،
چې دا دین به په ټولو دینونو باندې په ادیانو باندې الله تعالی غالب کوي او یقینا الله تعالی غالب هم کوي. د دې صورت په اخر کې الله تعالی د صحابه او د شان په باره کې چې صحابه کرام او شان دا د الله د رسول جماعت ته دا د ور دي چې کافرانو باندې ډیر سختي خپل منځ کې رحمدله دي سختي نه سره کې سجدي کې د سجدي په وجه باندې تندو کې نښانات یې د دې مثال دی ورته دغه شنه فصل غوندي چې کلم ذمہدار ورته وګوري فصل مې ډیر تک شنده نو سخت خوشحاله سي او مخالفین ورته وګوري زړه سوځي. نو د صحابه کرامو مثال دغسې ده دا د تا دپاره یو تیار فصل د ورته ګوري په خوشحالېږي او چې صحابه کرامو تعریف ته څوک وګوري نو څوک په خوشحاله سي هغه کامل مسلمان ده او که څوک په سوځي هغه منافق ده. الله پاک دې وکړي چې موږ اهل بیت او د صحابه کرامو په نقش قدم باندې رئیس. سورت حجرات ذکر ده. سورت حجرات ته حجرات ځکه یایي چې یو ټکی په دې کې راځي من ورای الحجرات. حجرات حجرې جمع ده بیا ټک ته یایي کوټې ته یایي. په دې صورت کې الله تعالی ډیر زیات د اخلاقو د آداب و ذکر کړی دی. دغه څخه په ټول قرآن شریف کې اخلاق او آداب ذکر دي مګر په دغه صورت کې چې کوم آداب او اخلاق ذکر دي د غزان ته خوند چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل आवाज مو چتوي مؤمنانو کني خپل اعمال به مضایع سي او تاسو هر خبره وارو پیغمبر باندې عمل مکوي بغیر د تحقیق مخته مرسوي او صله رحمی کوي استهزاء مکوي سخر مکوي طعنه مه ورکوي یو بل ته غیبت مکوي ایمان لزړه چې قبول کوي ایمان لزړه قبول کوي دا ایمان د الله تعالی یو احسان ده. ایمان د زړه کار ده چې په زړه کې یقین کامل سي. اسلام یایي چې په ظاهري اعضاو باندې د تا کار فعل طریقه د اسلام مطابق کوي نو ځان مسلمان هم جوړ کوي لځان مؤمن هم جوړ کوي. په دې صورت کې نور ډیر زیات آداب ذکر دي. غیبت مکوي د غیبت دومره ګناه ده لکه د مړو ورور غوښې خوړل دغسې بدګماني مکوي او چا پورې ملنډ مه وهئ. خپل منځ کې ستاسې سره اوسئ ډیر زیات په محبت باندې سره اوسئ. بس خلاصه د دې صورت دغه سوه. صورت کاف ذکر ده. صورت کاف حروف مقطعات چې د قطعون جمع ده ځان ته ویل کېدل او القاف ځان ته ویل کېږي دا ټکي ځکه صورت قاف ورته یایي. کافرانو به تعجب کوی چې قیامت به هم راځي موږ به مړه کېږو بیا به الله تعالی موږ راپورته کوي. دوی به ویل هذا شیء عجیب. الله تعالی وویل چې دا څه بعیده خبره نه ده تاسو ټول به راپورته کوو. او بیا الله تعالی د قوم عاد سمود قوم لوط قوم نوح او دغسې اصحاب قوم تبه اصحاب ایکا چې د دوی د بربادي ذکر الله تعالی وکړو چې ګورئ یغو مخالفت کړو یو شی نه منل که تاسې هم دغسې مخالفت وکړئ الله تعالی به تاسې هم تباه او برباد کړي. تاسو بعید خبره نه ده. الله تعالی به موږ راپورته کوي بیرته حساب کتاب به بعث بعد الموت به بیا الله تعالی د قیامت د احوالو ذکر وکړو دغه د سخوالي ذکر یې وکړو. الله تعالی دې موږ ته د پوه کولو توفیق را نصیب کړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې سهار او ماښام برداشت کا صبر کا تسبیح او په ذکر کې مشغوله اوسه. یو داعي چې عالم او دعوت ورکولو والی هغه ته پکار ده چې د هغه شان هم دغه ده چې دی ذکر کړي او د الله تعالی لویي بیانوي. مخته صورت زاریات ذکر ده والزاریات ذروا د هغې آواز ذکر ده چې هر شی پورته کوي. الله تعالی په دې صورت کې د پرهیزګارانو خلکو د متقیانو صفات ذکر کړو چې هغه ډول خلک متقیان چې د شپې راپورته سي قیام کې تهجد لمونځ کې او دغسې استغفار کې چې څوک ورته راسي تسې نه لګي دغسې دوی د یو بل خیال ساتي. د دې سپارې په اخر کې صورت په اخر کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام کیسه ذکر کړه چې دغه اولاد نو بیا ملایکې ورته راغلې بیا یې میلمستیا ورته وکړه بیا په غټ عمر کې الله تعالی دته اولاد ورکویه. نو دې خبرې چې دا معلومه سوه چې الله تعالی اولاد نه ورکوي نو ځوان ته نه ورکوي او الله تعالی ورکولو باندې راشي. حضرت ابراهیم خلیل الله په لوی عمر کې الله تعالی اولاد ورکو. الله تعالی دې موږ او تاسو ته خپل اولادونه نیک صالح وګرځوي. چا اولاد نه الله دې نیک صالح اولاد ورپ نصیب کړي. آمین.